بسم الله الرحمن الرحیم. نن مونږ د منصور چلډرن اکیډمي کوټ دولزو کې نن دلته مونږ وزټ وکړو او د دې د ماشومانو چې امتحان او هغه مونږ واغستو. نو زه خپل چونکې پرایویټ ادارو کې پاتې شوی ما 2009 نه والې تر 2020 پورې تقریبا ډېرې پرایویټ ادارې ما کتلې دي. او زه چې دلته چونکې رالم د پرایویټ اداره ته ما د ادارې وزټ وکړو، د دې ماشومانو سره مونږ هغه انټریکشن وکړو او د دې ماشومان چې مونږ څنګه جج کړلو نو یقیني خبره دا ده چې ما کم پرایویټ سکولونه کم ټینې ورته ورکړو لکه داسې انداز او داسې طریقه د ټیچنګ او یو بهترین سبق ورکول ما په پرایویټ ادارو کې په دې علاقه کې نه دي لیدلی. زه ډېر زیات متاثره شوم د دې د کاوشونو نه، د دې محنتونو نه چې یو پلی ګروپ د نرسي دغه ماشوم چې کوم نه هغه په کوم ښه انداز کې مونږ هغه جج کوو، د هغه نه مونږ امتحان واغستو. نو واقعي چې زه خوشحاله شوم چې حقیقي معنو کې چې کوم ماشوم له تعلیم ورکول دي پرایویټ ادارو کې، نو هغه ادارو کې یو دا اداره ډېره بهترینه اداره ده او د دې ټول کریډټ چې کوم دی نو هغه سټاف ته ځي او په دې کې چې کوم نه د دې ادارې کوم منتظم دی شاهد حفیظ صاحب، الله تعالی د هغې په مال جان کې برکات واچي چې هغې د معاشرې دپاره یو بهترین فرد تیاري. او زمونږ انشاءالله امید دی د دې ادارې نه یو کوم ماشوم وځي او د دې محنتونه هغې سره یې کړي نو هغه ماشوم به د معاشرې دپاره یو ښه فرد جوړېږي او دغه زمونږ نه به حیثیت د استاد چې کوم دی د معاشرې یو دا مطالبه هم ده چې موږ د معاشرې دپاره یو ښه ماشوم یو بهترین فرد تیار کړو. نو انشاءالله زه خو ډېر زیات دې متاثره کړم او زما چې کوم نور خواوشه کوم ادارې دي نو زه به دا یو میسج دې ته ورکول غواړم چې کوم دا ماشومان دي بچي دي چې تاسو بچي نور ادارو کې وګورئ، هغه ادارې د هغې هغه ترتیب چې کوم دی هغه تاسو کمپیر کړئ دې ادارې سره. نو ما چې کوم وخت تېر کړی نو ما ته د دې دا ترتیب چې کوم نور ادارو کې ښکاره نه شو. نو زما مشوره ده او زما میسج دی هغه ماشومان ته چې کوم ماشومان په نور ادارو کې دي، تاسو راشئ دا سیسټم وګورئ او یقیني خبره چې دا سیسټم به ستاسو خوښ شي. نو زما دا مشوره د دې ادارې د وزټ وکړي او یقین مې ده انشاءالله چې د هغې په یو وزټ کې دا اداره چې کوم خوښه شي نو د هغې دپاره بیا په ادارې انتخاب کولو کې څه مشکلات نه. نو زما اخر کې دا دعا ده چې الله تعالی د شاهد حفیظ صاحب جله نور هم توفیق و همت ورکړي چې دوی د معاشرې دپاره یو خدمت کړي او د معاشرې دپاره یو ښه فرد تیاري. الله تعالی د دې کامیاب